نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورطول پجمع درود شریف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د زکات د موضوع د ټاپینګ بیان شروع کړو ان شاء الله الله رب العزت کومه او تاسو لا ژوند او زندگی را نصیب کړه نو دا څلورمه جمعه به ان شاء الله هم د دې زکات د موضوع د ټاپینګ بیان کوو تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما دا بیان کړو چې په پنځو شیزونو کې زکات فرض ده سرو زرو کې سپینو زرو کې نغد رقم کې د تجارت په حساب کې او د زمکو نه چې کم کارمندر بارش او پسارو کی دیو پنځو شذونو کې په انسان باندې زکات فرض ده او د میاش هم خصوص د رجب ده نو د میاش کې د خلک زکاتونه هم ورکي تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما د رجب او د میاشتو اهمیت هم بیان کړو خدا درې جمعې تاسو ته ما د سرو زرو د سپینو زرو او د نغد حساب بیان وکړو خو د سرو زرو کې او د سپینو زرو کې او د نغد رقم حساب کې څوک زکات ورنکي سزا یې باقی ده چې سزا به څه میلاویږي نو نن به ان شاء الله د دې د سزا بیان کو او د تجارت حساب کتاب کې به خبرې کو
تاسو ته ما دا ویلو چې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکانه یو خبره هم نه د پریخ د اکثر د خبرو ته پوسونه تی کړی دي صحابه ویل یا رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم څوک پسرو زرو کې او پسپینو زرو کې او په نغد رقم کې زکات ورنکې نو د هغې به څه حسابي د سزا به څه حسابي د دې هر شي سزا تپوس نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کړي نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل کچری څوک په سرو زرو کې او په سپینو زرو کې زکات ورنکي ورځ په قیامت په دا سره زر او دا سپین زر د یوم الحساب حساب کتاب بشروي او دی با په یلوی سزا کې مفتلای الوی سزا بدد دای چې دا سره زر او دا سپین زر دا به وته ګرمیږي او د په دې سینه پسې با لګولې کېږي په دې شابته وځي نو دا په دې سزا کې دا به د پاره یو عذاب بیل شروع وي دیو په دې عذاب کې اخته حساب کتاب به بیل شروع وي بندگانو سره د الله طلب لګېدلی آدم علیہ السلام به ولاړی اسرائیل به ولاړی او د هر نبی صلی الله علیه وسلم به ولاړی او د هر امت سره به خپل پیغمبر رسول هم ولاړی دا به وسودریږي تاسو ته تقریبا یو 3 کال وړاندې مال دې خبرم کړې و چې دا به ولې ودرېږي د الله قانون داسې یو عجیبه قانون دی چې الله تعالی سم معلوم دی او دا الله قانون د بندګ د شهادت قانون دی چې پتا گواهی موجود شي او به که مخکنی قومونه انکار کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم امت په گواہی کوي او هغه به وتداو چې یا الله ته خو په ټیم کې نو امت نه به الله تاسو کې تاسو ته چا ویلې څنګه خبر یې وی الله ستا محبوب پیغمبر راته ویلی دي او ستا محبوب پیغمبر ستا قرآن کریم کې راغلی ستا کتاب کې راغلی دي او به که یو سړی نه مني یو سړی بیم انکار کوي نو اټومیټک یو سکرین به ورته جوړ کړی شي او دا سکرین به همده ته ښکاري بل چاته به نه ښکاري چې څه کړي دي دا ګناه دغه به ورته راشي نو دی به اقرار وکړي بیا په دې وخت کې دی په ماپو باندې سر شي چې ما پې نه غواړم یا الله لاول به دې خپل هغه ټالمټول کوي
خو چې کوم وخت ته د اخرنه کې د سکرین جوړ شي په دې سکرین کې د ارث الله وخیده عمل نامه وي ښا عمل نامه چې ته موږ تاسو وایو کرام الکاتبین خی طرف ته غس طرف ته ناس دي خی طرف ته علین ولا ناس دي والله دله غولي یو هم نه لګولي او سجین ولا جهنم ولا ناس دي علین ولا هم ته د جنت چې کوم څومره توخه او نیک اعمال کړي کې په هغه ټیم د جسر ډکیږي او سجین والا هم چې کوم اعمال تکي هغه نه ډکیږي لګیا دي خبر لا بل طرف ته ځي ورس په قیامت په د دې بنده د پاره دا حساب لګېدلې بندګانو ته چې دا حساب لګېدلې خو چې دا کم چا زکات نه ورکړي دیو په دې عذاب کې مبتلا د سرو زرو نه زکات نه ورکړي نو دا څه زر به ګرمېږي د پسې نه بلېږي بعد ا طرف ته پتی وسی او دا سندر به ګرمېږي او د پسې نه پسې بلېږي بار طرف ته بتی وځي دا په دې عذاب کې مبتلا صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم نه بیا تاسو کې یا رسول الله مبارک مال کې به صحیح حسابي نغد رقم کې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی الله رب العزت بدل د یو د دې مال لا یو سرسره مال جوړ کی سام او د دې د مړی نه بدار اتاو شي او د دې پدې الګ پدې خله باندې بوله چک ولګي او کله به ته په دې النګو چک لګي او دا به ورته وای چې وانا مالک ځکه په انت خو بیا عربي ده ټول زبان د عربی چلیږي هم په جهنم کې هم په جنت دا ټول به عربي وای د مسلمان یو کا کافر یو کا پیرنګي یو کا پښتون ټول به عربي وای دا په ټول چې کم دي د دنیا د ظاهر سترګو نه پناش حقیقت سترګو تخارش نه د زبان به ډایرکټ کنورټ کېږي په خپل باندې عربی دی بیا عربي کوي نو ټول مخلوق په جهنم کې په جنت کې عربي کوي دا الله مخلوق چې څومره دی دا مار سرسره بدته وای چې وانا مالک وانا کنزک دستا هغه مال یم وانا کنزک او دستا خزانه یم کنز اصل کې وای جمعوالی ته د مال جمعوالی ته خزانه دې راجمع کړله په خزانه جمعوالی باندې بندیز نشته جمع کا خدا الله احکامات ته ادا کا دا الله حکم ته ادا کا چې کوم احکامات پتا باندې الله پر اسکړي دی هغه ته ادا کا او دې دنیا ته چې راغلی وي نو خالي لاس راغلی وي چې معمولی دا بنده دې خبره کې معمولی لږ سوچ وکړي چې دې دنیا ته راغلی وم خالي لاس او د دې دنیا نه به زم خالي لاس
پاتې بهترین عمل زما څه شی دی؟ بهترین عمل زمونږ دا دی چې الله ته توخه وي صورت قیامت لا توخه. خیر دا بعد نصیحتي خبرې پکې هم کوم. بهترین عمل زمونږ دا دی چې الله ته توخه وي. کوم وخت چې د مقبرې ته دا بنده وړی کېږي که نه د سره درې شیزونه دي. وارثان ورسره خوش بچي شو خاندان شو رشته دار شو. د سره چې کوم مال ته په دنیا کې ګټلی هغه اوس د نه دی خو ختم شو د نه لاړ. دی چې څنګه ساه ورکړه هغه مال له بل چا شو. د ده پکې هېڅ تصرف بس نشته. دا مال لړ ټول ورثو ته. که چا د له کفن دفن وکړو خو بېله مسله ده. د سره دغه مال هم لاړ شي د چا په جبونو کې لاړ شي. او کوم وخت چې دی د سره دا عمل هم لاړ شي. مونږ او تاسو ټول دا وینو پر سترګو ننداره باندې دا مونږ ته ښکاري چې دفن یې کړو ټول ترې راځو یو شی بقا پاتې شي عمل ستا. صادق شاعر یو دی وی عمل د لارې مل دی که پوهېږي. صادق شه که پوهېږي دغه عمل به ستا د لارې ملي دغه به تا ته لارې سمی وروسته. خو که چېرې دغه عمل کې دې هم ګډوډی شته نو دغه به درته وروسته بیا به درته عذاب جوړېږي. چې کله دا بنده دې خبرې ته سوچ وکړي چې زه دې دنیا ته راغلی وم خالي لاس او ځم به ترې خالي لاس او کمالي یوه خبره بله راته کوم په دې کې چې موږ تاسو ټول دا وینو چې په دې قبر کې یک تنها دی دفن کېږي. ښه پلار د بچي سره نه دفن کېږي. حالانکې د دې پلار او د دې بچي ډېره قریبي رشته وي زړه دړ کوي. یا پلار د دنیا نه رخصت شي د دې بچي زړه دړ کوي. او دا هم پټه معامله ده چې زړه ته یې تکلیف وي د دواړو. خو کوم وخت کې چې دی دفن کېږي نو دی یک تنها دفن کېږي. یو پلار به همداسې ونه کړي چې د بچي سره دفن شي چې راشه ما خو دې بچي سره دفن کا. دې ته تیار نه دی. د دنیا هر یو معاملاتو ته تیار دی خو دې خبرې ته تیار نه دی. او یو بچی د پلار دی دغه ته نه دی تیار دی د خپل پلار سره په قبر کې دفن شي چې په دې پلار به مې لږ سختېږي که نه څه صورتحال به نو پلار هم بیل دفن کېږي بچی هم بیل دفن کېږي او ښځه د خاوند نه بیل دفن کېږي او خاوند د ښځې نه بیل دفن کېږي. ټول چې زمونږ او تاسو په منځ کې ډېرې قریبي رشتې دي نږدې رشتې چې ورته وایي د هغې هم دا جدایي ده. نو چې دا بنده دې خبرې ته سوچ وکړي چې په دې قبر کې ما سره زه به یک تنها یم هېڅوک به را سره نه وي. موږ په دې دنیا کې د ښځې دپاره ځان وژنو د بچو دپاره ځان وژنو بچی د خپل خاندان او د رشتهدارۍ دپاره ځان وژني. سوچ نه کوي چې دا حرامه ده او که حلاله ده څه به کېږي
وګټم، مال وګټم، دولت وګټم. الله وی وګټه، حلال وګټه او به حساب کتاب او خیر وګټه، مشقت وکا. خو په صحیح طریقه باندې وکړي او به چې الله سوي له پاغه باندې معامل زندگی اختیار ہے. زما یو ملګری هغه ماته یو خبره کوله، وی دنیا بغیر د مشقت ملاویږي، دنیا بغیر د مشقت ملاویږي. تاسو به اورېدلي ځای په ځای د علماونه یو سړی چې سخت ناجوړه شي او بیمار شي، لاسونه هم کار نه کوي، خپې هم کار نه کوي، فالج وغیره، نو ما ورته ویله په خولې کې وراړه ورته نه وراړه بغیر د مشقته هغه ته میلاو شوه. داسې په دنیا کې سړي ته خزانه راوچته شي یو دم په یو ځای کې بغیر د مشقته الله یې ستاره اوچته کړي. خو ګوره آخرت بغیر د مشقته نه میلاویږي. آخرت لپاره به کې که بیمار او که روغ او که ناجوړ او که صحتمند او که ځوان او نوجوان او که بالغ شي او که بوډا شي، بلاغت نه پس پتا باندې قلم کار سٹارټ کی. بیا باندې الله رب العزت د حکم تابع مخکې بم کې موږ به تربیت کو، مخکې د هغې نه پس پتا قلم کار شروع کی. بیا به عمل کې دغه عمل به د بیا د لارې مني، نو دا عمل به درته څه وایي، خلک په حساب کتاب کې مشغولي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او دغه مال دا به درته څه وایي، وانا مالک وانا کنزک، زه ستا مال یم او زه ستا خزانه یم. خبر رانه بل طرف ته ځو، خو د اخرنۍ خبره راته کوم په دې کې 13مه سپاره کې د دې خلکو متعلق الله ویلي دي، ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وی هلاکت وی د هر چغل خوري د پاره، چغل خور، او بیا هلاکت وی د هغه چا د پاره. ویلون په عربی کې هلاکت ته وایي چې کم تفسیر پسې ګورې او کم لغت ګورې، ویلون معنا هلاکت. وی هلاکت وی د هغه خلکو د پاره، الذي د هغه خلکو د پاره جمع چې مال جمع کوي، مال وعددو بیش ماری خوشحاله ورته چې ډېر مال مې وګټو، او د الله د حکم پابندي تی نه کوي او په اصول نه ګټي، بې اصول ګټي. الله رب العزت دغه کس دپاره هلاکت لپاره ذکر کړی، او دې د هلاکت دا دنیا خو لږه وخت زندگی ده او آخرت تا همیشه زندگی ده. نو چې دا مال تا همیشه زندگی خراب پکې، نو هر هلاکت. موږ په دنیا کې د دې شیانو سره ډېر شوق کوو، د مال سره. الله وایي د مال سره شوق نه کوي، د الله سره شوق وکا، الله سره محبت وکا، د الله د رسول سره محبت وکا. تاسو ته ما یو 4 کاله وړاندې یو خبره کړې وه چې ګوره په مال کې عزت نشته، هېڅوک به دا ثابته نه کړي. یو غریب مولا به غریب او الله ولا لوی مقام ورکړي،
موسی علیه السلام ته به قرآن کریم کې ذکر کېږي دا فرعون به دا قوم راجمع کړ پخواني باچاهانو به لاس ته بنګړي اچول د سرو زرو موسی علیه السلام الډي بني اسرائیلو نو غریبو مالی حالات موسی علیه السلام ته به فرعون به ورته وی دا خوار غریب مولا وی لاس کې بنګړي نشته الاس په دې شکل دی قوم ته او ستاسو د باچا په لاس کې بنګړي دي الله رب العزت په شلمه سپاره کې اخرنۍ رکو کې فرمایي چې وقارون وفرعون وهامان دیو ته احس پیدا دی ورنکړه قارون ته دولت پیدا ورنکړه په هلاکت کې قبر کې روان دی راکته روان دی پس مکه به تر قیامت پورې رواني دنیا ته بدس یو مخلوق را نشي څومره دولت ته قارون سره فرعون ظالم باچاو باچاهت پیدا ورنکړه حامان صنعتکارو سلطنت د فرعون ممده چلو چلونه به ورته ټول د وزیرو مشیرو صنعت ولا څه پیدا ورنکړه موسی علیه السلام تر قیامت پورې به د هغه نوم یادېږي او چې چا د موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې په چا چې تابعداري وکړه نو هغه ټول الله کامیاب کړل قارون ختم فرعون ختم او حامان ختم اکا پیرانم په خپل بچی باندې فرعون نام نه دی ښه حامان نام په نه دی دغه ظالمانو بادشاہ هغه تم دا پته ده ځکه هغه په کتابونو کې داشتا تورات انجیل زبور نو هغه کافرانو په خپل بچو دا نامونه نه دي او په ضلالت یې بولي نو په دې دولتونو کې پیدا نشته ها پیدا ګټه پیدا ده پکې انتها غټه پیدا ده پکې خو چې د الله د حکم ما تحت استعمال کی دولت ته وګټو مجال دې خوله وستلا او دغه خوله دې راواغسو د الله د دین کار دې په وک جماعت ته جوړ کو مدرسه دې جوړ کا د غریبانو سره دې مرسته وکړه اوه مال جمع کا بنتهایی جمع کا خو ډیر جمع کا زکات ته په پابندۍ ادا کا مال دې پاک ها کله دا مال لتا خپل بچول خپل ارسل توخو ولیدا هغه دې صدقه ده او که نور څه دې کړو خو مال دې پاک ته سزا ده ته نه ملاوي ورځ په قیامت په دا مال سوي چې تاسو کله د الله حکم نه ادا کړي وانا مالک دق رقم سکا وانا کنزک زبستا اغستا مالیم او زستا اغا خزانه یم چې تا طرف ویلو او تا د دې پابندي ونه کړه عزتمندو درېمه سپاره کې الله اخره کې فرمایي چې الله رب العزت وایي فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا او فضه ذهب سرو ضرورت وي فضه سپینو ضرورت وي وای نه قبلېږي چې کله د حقیقي سترګې
خارش شو دا ظاهر سترګې پناه شوې فلن يقبل من احدهم د احسان بین قبلیږي که دا سروز دا دنیا د سروز زرو ډکه کې ملء الارض مکه وي وذهبوا د سپینو زرو ډکه کې او الله ته ورکړي چې یا الله بیل فلن يقبل ځکه ارته خو ته خارش دیرشم سور پاره کې سورۃ زلزال کې الله فرمایي وای کوم وخت چې ته په دې دنیا کې د ذره د خیر عمل وکې يره درته به وخیر ورځ په قیامت پیدا به د تختارش او د شر عمل به وکړو اب هم درته وخیم شر يره خیر يره شر يره دا هغه شر رزل پم دا تختار شي او دا خیر رزل پم دا تختار شي نو په دې دنیا کې الله رب العزت له د نیکۍ د ذرې عمل چې وکړي کنه الله ورځ په قیامت ډېره پیدا درکړي خو چې کله قبر ته لاړ شي ته ډېر عملونه کوي بیا هېڅ پیدا هلته د عبادت نشته که ته عبادت کوې الله ته بس دنیا مې دله د امتحان په شکل درکړې وه دنیا کې مې دله وقت درکړی و آخرت کې د وقت وس نشته وس په ریزلټ او نتیجه حاصله ابه تا تختارش هلته به بیا د دنیا کې مونږ عمل کولی یو خو ګورې ریزلټ به مونږ ته په آخرت کې کم کس پاس کم کس پیل پیل جهنم پاس جنت البته به راته به خوشخبري میلاویږي په دنیا کې خوش خبرې نه میلاو شوې دي الله وی دا دې وکړل دا دې وکړل مال بدل اخیسته کم مال بدل شم ان شاء الله به د خبره کوم چې کم سړی زکات ورکړي دله الله څه انعام ورکړي څه فایده ورکړي په دې مال کې څه فایده حاصلېږي او کم سړی ما زکات نه ورکړي هغه ته څه حساب میلاویږي ان شاء الله په خپل ځای خپله موضوع ده نن زما سوچ تاسو د تجارت په معاملاتو کې خبره وکم ټیم نشته ان شاء الله که خیر زندگی و نو آینده جمعه که خیر زندگی و د تجارت په باب کې به خبرې کوو الله رب العزت موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين